بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، بعض خلک وی چې مولانا فضل الرحمن صاحب او دغه علما یو مسلمان ته څنګه د یهودو ایجنټ وی، چې مسلمان ته یهودي وی یا د یهودو ایجنټ وی یا ورته کافر وی. نو زه د دغې لږ وضاحت کول غواړم. اول نمبر خبر خدا ده چې مونږ مسلمان ته کافر نه وایو، او یا عمران خان ته مونږ کافر نه وایو، او نه ورته یهودي وایو. مولانا صاحب چې کوم دی مخکې ویلي و، نن هم په خپل خبره باندې ولاړ دی چې هغه ورته د یهودو ایجنټ ویلی دی. خو الحمدلله مخکې دا خبره واضحه وه، خو نن چې کوم دی دا خبره نور هم دنیا ته واضحه شوه او ډېر خلک د دې خبر نه خبر شول. او هغه ورته ولې وی، نو زه به تاسو ته لږ د هغې وضاحت وکړم چې کله په برطانیه کې د میر الیکشن و، په هغې کې یو طرف ته مسلمان صادق خان ولاړلی او بل طرف ته زین ګولډ سمیت چې کوم دی هغه ولاړلی، یعنی یهودي او اسرائیلي ولاړلی. او عمران خان زی دغه یهودي دپاره هغه کمپین چلی د مسلمان په خلاف باندې، د مسلمان دپاره نه چلی، د دغه یهودي دپاره آواز اوچتی چې دا تاسو پاس کوي او دله اوټور کوي. نو تاسو ماته ووایئ چې د مسلمان په خلاف ته د یهودي دپاره کمپین چلی، نو دا د یهودو ایجنټي ده که نه ده، که دا بل څه دي؟ पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोगों, मैं तुम्हारे ईमान और जमीर पर दस्तक देकर झंझोड़ने आया हूं. मुझे 2 सवालों के जवाब दे दो, मैं तुम्हारी तायद कर लूंगा. पिछले इलेक्शन में लंदन, कैपिटल ऑफ द बर्तानिया इंग्लैंड, वहां मेयर का इलेक्शन होता है. वहां कई बंदे इलेक्शन में है. 2 बंदों का बड़ा कट्टर मुकाबला है. एक का नाम सादिक खान पाकिस्तानी नैयाद मुसलमान है, और एक का नाम जैक गोल्ड स्मिथ यहूदी है. पीटीआई के चेयरमैन 7 समंदर सफर करके ये सिलेक्टेड साहब वहां जाते हैं और वहां पे जाकर जैक गोल्ड स्मिथ यहूदी की कैंपेनिंग करते हैं, और एक एक दरवाजे पे जाके डोर टू डोर कैंपेन करके इस्लामिक सेंटर्स में जाके, वहां गुरुद्वारों में जाके, यहूदी इबादत गाहों में जाके, यहूदी जमात की दावत पे जाके यहूदी कैंडिडेट के लिए वोट क्यों मांगे थे? क्यों मांगे थे? इसका जवाब आप हमें दे दो, या इस पर माफी मांगो, या इसकी वजाहत दो. ये पूरे का पूरा ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है. دغه رنګې نن د ده بچي د یهودي په کور کې چې کوم دی دننه زندګي تیروي، ولي دا مسلمان نه دی؟ خیر دی که په بل ملک کې تیروي، زه په ملک اعتراض نه کوم، ځکه چې په ډېر بهر ملکونو کې مسلمانان وخت تیروي. زه ویم د یهودي په کور کې ولې د ده بچي وخت تیروي؟ د ده بچي د ده سره د ده په ملک کې، او دا مسلمان دی، د ده سره وخت ولې نه تیروي؟ نو دویمه خبره چې کوم دی زما دغه سوال هم دی، او نن دا خبره نور هم واضحه شوه. تاسو ته به چې کوم دی اندازه لګي چې کم فیصلې مخې ته رالي، چې د کم کم ځګون نه دله پیسې راځي او دله چې کوم دی فنډ راځي، تاسو ته به د هغې هم اندازه لګېدلې وي. اوس چې کوم دی الحمدلله اکثر خلکو چې خبره تسلیمه کړه او هغوی ته چې کوم دی پته ولګېدله، نو دا د دغه اعتراض جواب و. ما ستاسو د وړاندې کېښودو، باقي فیصله په تاسو باندې ده. الله رب عزت دې مونږ له د نیک عمل توفیق راکړي. وما علينا إلا البلاغ.